السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم کتونکو دا یو بوټی دی، دې ته پاپړه وایي. پښتو کې ورته مونږ پاپړه وایو. دا اردو کې دې ته شهتره وایي، فارسی کې ورته هم شهتره وایي او شهترک ورته وایي. عربی کې دې ته شجرة الدم، بقلة الملک او کزبرة الحمار ورته وایي. دا د غنمو په دې فصل کې راخیږي او نن سبا د دې وخت دی. دا په درې قسمه باندې د دې ګلي، یو سور کوم چې تاسو ته ښکاري مخامخ په دې ویډیو کې، یو تور رنګې ګلي او بل نیله ودي چې ورته موږ وایو. هغه تور رنګې چې هغه مستعمله نه وي، هغه په طب کې استعمالیږي نه، زیاته مستعمله چې ده او زیاته فایدهمنه چې ده. او د شاترې متعلق چې کوم حکما د شاترې متعلق خبرې کوي، نو د هغې نه دغه سورګلې شاتره دا پاپړه ترې مراد ده، کوم چې دا سور ګلابي رنګ ګل کوي. د دې مزاج حکماو اکثر معتدل بیان کړی دی، او بعضې حکما د دې مزاج په سرد 1 نمبر او خشک 2 نمبر، مطلب سرد به درجه اول او خشک به درجه دوم. او حکیم جالینوس د دې مزاج ګرم خشک بیان کړی دی. به هر حال اکثر حکما د دې مزاج معتدل بیانوي چې دا نه یخ دی او نه ګرم دی. د دې فواید چې دي دا ډېر زیات دي، دا ډېر د کار بوټی دی، ډېر بهترین بوټی دی او حکما اکثر دا په خپلو دغه کې استعمالي په نسخو کې. او یو څو فایدې تاسو سره شیر کومه. یو دا چې دا کوم ډانډاره مچۍ چې ورته مونږ تاسو وایو، دا بړ دا زیړه مچۍ، زهریله مچۍ، د دې دا تریاق دی. دا چې دې وچیچي نو بس دا زر زر وټکوه او د پاسه یې پرې کېږدوه، انشاءالله العزیز د الله په حکم هغه نه پړسېږي او نه به سوی کوي نه به درد کوي. دا که ته د برګ مهندي سره مونږ چې ورته نکریزه پاڼه په پښتو کې وایو، د هغې سره د دې صفوف مشترک کې او 3-4 ورځې په هغه څرمن باندې چې په هغې باندې مختلف قسمه خارښ، داد وغیره راغلی او سپونې وغیره راغلی، نو دا چې ته پې ته لګی نو د دې سره هغه ختمیږي. او جوشانده، د دې جوشانده چې ده، زه به ورته په پښتو کې جوشنه چای ووایم، چې عام طور پر جوشانده هغې ته وایي چې هغه ته په اور باندې پخه کړی شي، د اور پخې اوبه. دا د ورو دپاره، مسوړې د ورو د مضبوطیا دپاره او د ژبې او د تالو د زخم دپاره ډېر بهترین څیز دی. دا د دې رس چې دی، دا چې وټاکئ او د دې نه رس وباسئ او هغه په سلایي باندې په سترګه کې مږئ، نو د دې سره نظر تیزیږي. دا ملاین دی. ملاین مونږ هغې ته وایو چې د هغه خېټه پستئ. دارنګې دا لوږه سیوا کوي او د ګبین سره چې دا ته استعمالوي نو دا قی ودري، الټی چې ورته مونږ ورته وایو، الټی ودري. دا په خېټه باندې د خوراک په معامله کې دې سره هریړه ورکول پکار دي، ځکه چې هریړه د دې مصلحه ده. دا واړه بول ډېر ورولي، مدرالبول دی یعنې پیشاباور دی، او کومه دوایي چې واړه بول ډېر ورولي د هغې دا یو فایدې چې دا بلډ پرشر هم کنټرول کوي. نو په دې وجه باندې دا که د بلډ پرشر مریض له ورکړی شي نو بلډ پرشر هم کنټرول کوي، بلند فشار خون چې ورته مونږ تاسو وایو. د دې شربت انتهایي مصفا خون دی او د تمامو ادویاتو کمې دوایانې چې مصفا خون دي هغه وینه پاکوي، نو د هغې جزء اعظم دی. دا به پکې خامخا شاتره دا وینه صفا کوي. او ښکاره خبره ده چې کله وینه صفا شي نو هغې د څرمنې مسله هم هغې سره حل کېږي، او دا دانې او داد چومبل سپوڼې وغیره چې راخیږي نو د هغې سره دا صفا کېږي، بالکل صفا کېږي. شاتره تخم چې د دې دی، تخم دا د اینې دپاره، د معدې دپاره، د یرقان دپاره او زړې چې ورته مونږ تاسو وایو چې لوږه چاته نه لګي، د هغې دپاره او د هغې زړې تبې دپاره دا ډېر بهترین دی. اگر چې دا بوټی نقصاني نه دی، د دې هېڅ قسمه سایډ افیکټس نشته، خو به هر حال د دې بوټي مصلح چې دی هغه هریړه زر ده. ویډیو مو کوم خوښه شوي نو چینل له سره سبسکرایب کړئ، شیر کول یې مه هېروئ، د ټالۍ بټن د سره ووهئ چې مزید نورې فایدهمنې ویډیوګانې تاسو سره د هغې معلومات تاسو سره درکولی شي. ډېره مننه، ډېره مهرباني.